أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن به موږ خپل ټاپک سٹارټ کوو د بیسوفیل نه دینه مخکې موږ ډیفرنٹ ټاپکس وی د آر بي سي په اړه کې موږ وی د دبليو بي سي په اړه کې موږ وی دبليو بي سي وایټ بلډ سیلز کوم دی هغه بیا موږ سره 5 ټایپ کې ډیوایډ شوی دی یو ته موږ ګرینیولز وایو او بل ته موږ ای ګرینیولز وایو ای ګرینیولوسایټس موږ ته وایو ګرینیولوسایټس کې موږ وایو چې موږ سره ګرینیولز کې نیوټروفیل له بیسوفیل له او زینوفیل له ای ګرینیولوسایټس کې موږ سره څه دي موږ سره مونوسایټس دی او لیمفوسایټس دی دا غي په اړه کې دا غي فنکشن باندې کې دا غي سایز باندې کې په پسې موږ وایو پرون موږ ابل از موږ ډیسکشن کړو دو آر بي سي موږ ټایپ آر بي سي سټرکچر ویلو دا غي موږ سره سایز ویلو موږ نیوکلیس باره کې دا غي ډیولپمنٹ باره کې موږ ویلو بیا دا غي نه پس موږ ډیسکس کړل د دبليو بي سي په باره کې موږ نیوټروفیل سایز وی سیل سایز موږ وی سایټوپلازمیک ګرینیولز باره کې موږ وی او دا غي نارمل ویلیوز موږ وی بیا دې نه پس بیا موږ د ایزینوفیلز وی ایزینوفیلز لوبس موږ وی نیوکلیس سایز موږ سره څنګه دا غي سیل سایز موږ سره څومره ټیک شو هغه موږ ډیسکس کړل اوس پنن موږ سٹارټینګ نه کړو د بیسوفیلز نه بیسوفیل موږ سره څه شي دي دا موږ سره وایټ بلډ سیلز دي د دې سیل سایز د 10 نه واخلي د 14 مایکرومیټر پورې ته دي سایز وي د څومره د 10 نه واخلي د 14 مایکرومیټر پورې ته دي سایز وي د دې کې چې کوم نیوکلیس موجود دی د نیوکلیس په طریق په سنټر کې موجود وي او 2 to 3 لوبز باندې وي په څو کې 2 to 3 لوبز باندې مشتمل وي چې کله موږ د لږ جیمزاستینینګ وکړو جیمزاستینینګ یو پروسس دی چې په هغه کې موږ څه کوو ریएجنټ استعمالو مطلب کیمیکلز استعمالو هغه کیمیکلز په وجه موږ د سیلز کلر راکړي ټیک شو چې کله موږ په بلډ واچو په سلاید باندې او سلاید باندې موږ جیمزاستینینګ ولوکو هغه سټینینګ هغه پروسس د ټیکنیک د وجه موږ سره شي دا سیلز ډیفرنٹ کلرز راکړي نو بیا دا نیوکلیس چې کله موږ دا کو نو دا به موږ سره څه کاری پرپلش بلو وکړي بالکل پرپل بلو وکړي تاسو ته او دې کې به ګرینیولز موجود دي چې کله تاسو په بیسوفیلز په مایکروسکوپ باندې په 100 ایکس لینز باندې وګورئ نو تاسو ته به دا څه کاری دا په پرپلش بلو ترې دا نیوکلیس پکاري او ورلېډ ګرینیولز به په دې کې موجود وي واړه ټاکي چې څنګه تاسو ته په دې دا ښکاري صحیح شو نو د دې سایټوپلازم چې کوم دی د بیسوفیلیک دی بیسوفیلیک مطلب بیسوفیل مطلب د بیسیک دی سره او د دې چې کوم ګرینیولز موجود دي دا څه دي پول ګرینیولز دي د دې کې ډیر زیات ګرینیولز دي دا پوره سیل دی ډک کړی دي نو موږ د دې سباره کوي د سیل سایز مو سیل سایز موږ سره څومره دی د 10 نه واخلې د 14 مایکرومیټر پورې د سیل سایز دی نیوکلیس باره کې موږ وی نیوکلیس موږ سره څه دي د 2 to 3 لوبز باندې نیوکلیس باندې مشتمل دی چې څنګه تاسو په دې پکچر ښکاري دا موږ سره دي لوبز دي چې په دې لوبز کې موږ سره موجود دي نیوکلیس موږ سره 2 to 3 لوبز چې کله موږ ول سټینینګ وکړو دا غي نه پس په موږ لپاره پرش بلو راغی یا به ورلېډډ ګرینیولز راغی سایټوپلازم ته چې کوم د موږ سره بیسوفیلیک دی بیسیک دی ټیک شو او بل موږ سره د پول ګرینیولز دی ګرینیولز چې کوم تاسو ښکاري دا په ډیپ پرپل اور بلو ان کلر بوي ډیپ کوئی ویل کوس بالکل ډیر زیات کوئی موږ سره دا ګرینیولز په دې سیلز کې او بل چې کله موږ د لستینګ پروسس وکړو دا غي نه پس په دامو پرپل یا بلو کلر راځي چې کله موږ لستینګ وکړو نو ترې ډیفرنٹ ټایپ اف سټینګ وی په جیمزا سټینګ ودا موږ ته بلو راځي چې کله بیا موږ وایټ سټینګ ولا وکړو نور سټینګ پروسسز دي چې هغه موږ وکړو په لیب کې دا کې ټیک شو نو هغه کې بیا موږ ترې سیل سټرکچرز پته لګي ترې موږ سره ګرینیولز سایز پته لګي ټیک شو نو دا موږ د هغه نه بیا پیژنو کله چې موږ په مایکروسکوپ باندې پیژنو او چې کله دا نارمل ویلیوز خبره کې راشي نو ترې نارمل ویلیو چې کوم دا 0 to 1% موږ سره په بلډ کې د WBC موږ سره موجود دی ایز ا بیسوفیل موږ سره څومره دی 0 to 1% موږ سره دی دا بیسوفیلز دي چې د دې نه اپ اینڈ ډاون راشي نو موږ سره د بیا کانسیکوینسز لکه زموږ د باډي خپل چې کوم WBC دی نو پای کې د ډیفرنٹ پیراسایټس ته ودی نه نه ودی موږ سره ډیفرنسز راتلی شي د دې فنکشنز وایو فنکشن اف بیسوفیلز موږ سره سری نو چې کله هم بیسوفیل سره
زیات شو په بلډ کې کله چې تاسو سی بي سي کمپلیټ بلډ کاونټ وکړئ نو په هغې کې به تاسو ته بیسوفیلز هم ښایي نو بیسوفیلز چې کله تاسو ته وښایي په هغې کې به تاسو چې بیسوفیلز تاسو سیوا راغلل نو هغه څه دي دا الرجیک ریاکشن شي الرجی وي تاسو ته که چېرې تاسو بیسوفیل سیوا راغلل په بلډ کې بیسوفیل کاونټ سیوا راغلی د 1% نه سیوا شو نو په هغه ټایم کې به تاسو سره الرجیک ریسپانس وي تاسو په او سبستانس پریزنٹ گرینیولز نو موږ څه تدې په گرینیولز کې کم سبستانس پریزنٹ وي هیستامین انټي هیستامین موږ خو کنه چې کله الرجی ته وشي نو انټي هیستامین ورته موږ واچو نو دا هیستامین د ریلیز کوي هپرین چې کوم د موږ سره ریلیز کوي هایلورونیک اسید چې کوم د بیسوفیلیک د گرینیولز د دې نیوکلیس چې موږ سره په سیلز کې سایټوپلازم کې موږ سره موجود وي نو دا ټول گرینیولز ریلیز کوي گرینیولز څه ریلیز کوي هیستامین دی هپرین دی هایلوریک اسید دی پروټیز دی مایلوپیروکسیډیز دی ٹھیک شو نو دا موږ سره د په گرینیولز کې موجود وي چې دا ریلیز کوي او تدې ډیفرنٹ فنکشن دی په انټي الرجیک کې ٹھیک شو نو موږ سره د الرجی چې کله موږ ته الرجی وشي نو دا موږ ویلو کنه چې موږ سره د سیلز دبليو بي سي سیلز چې کوم دي دا څه کار کوي دا موږ سره ایز ا ډیپینډ سیستم کار کوي ډیپینډ سیستم کار کوي نو ډیپینډ سیستم چې کله د موږ سره کار کوي نو په هغه کې د بیسوفیل کار څه شي دی د ریسپانس ټو الرجیک ریاکشن ورکوي څه ورکوي ریسپانس ټو الرجیک ریاکشن او د دې چې کوم سبستانس موجود وي هغه موږ سره ګرینیولز وي هغه ګرینیولز ډیفرنٹ ټایپ اف انزایمز وي هارمونز وي ټیک شو یا موږ سره ډیفرنٹ کیمیکلز دي هغه ریلیز کوي هیستامین دی هپرین دی ٹھیک شو هایلورونیک اسید دی پروټیز دی او مایلوپیروکسیډیز دی ټیک شو دا انزایمز دي دا موږ سره دا ریلیز کوي چې هغه موږ سره په انټي الرجیک ریسپانس کې موږ ته کار کوي اگینست الرجن چې کله موږ ته بولی ته الرجن نه ده نشي د پاغي په خلاف دی کار کوي نو دا موږ سره فنکشن اف بیسوفیلز موږ سایز وي 10 to 14 موږ سره د سایز وي نیوکلیس 2 to 3 لوبز وي سایټوپلازم بیسوفیلیک وي او بل پکې پول گرینیولز موجود وي گرینیولز چې کوم دا موږ سره ډیر ډیپ وي او پرپل کلر راوځي چې کله موږ سره دا سټینینګ وکړو او تدې نارمل ویډیو موږ سره څومره ده 0 to 1% د دې فنکشن باره کې موږ وی چې دا موږ سره بیسیک کار څه کوي ایز ا پیراسیټیک ریسپانس کې موږ هیلپ ورکوي نو چې کله بیسوفیلز تاسو سره سیوا شي په بلډ کاونټ کې نو د دې مطلب دا دی چې تاسو سره سری د الرجیک ریاکشن دی که چېرې تاسو ته الرجی وي او تاسو وایي چې زه وګورم نو په هغې کې بس تاسو بلډ کاونټ چې کله تاسو وکړئ نو په هغې کې به تاسو سره د بیسوفیلز تعداد چې کوم دی نمبر چې کوم دی نه هغه سیوا دی ٹھیک شو نو د دې ګرینیولز باره کې موږ وایو چې ګرینیولز سره څه ریلیز کوي هیستامین ریلیز کوي هپرین ریلیز کوي هایلورونیک اسید ریلیز کوي پروټیز او مایلوپیروکسیډیز چې کوم دا ریلیز کوي چې دا موږ سره څه کار کوي انټي الرجیک ریسپانس کې چې کله الرجی وشي دا غي په ریسپانس کې څه کار کوي د مونوسایټس باره کې وایو مونوسایټس موږ سره څه شری دا موږ سره دبليو بي سي اګرانولوسایټ سیلز دي ګرانولوسایټس او اګرانولوسایټس مونوسایټس موږ سره اګرانولوسایټ سیلز دي چې په دې کې ګرینیولز داسې نشته اګرانولوسایټس دي سیل سایز تدې سره موږ سره د دې لارج سایز وینو 12 to 20 مایکرومیټر تدې سیل سایز دی د مونوسایټ سیل سایز څومره دی دا موږ سره 10 to 20 مایکرومیټر تدې سیل سایز دی شو نو تدې سایز موږ سره څومره دی 10 to 20 مایکرومیټر تدې سیل سایز پوه شئ نو نیوکلیس موږ سره د دې چې کوم وي اسنټریک وي ار سنټرل جو د موږ وایي بالکل په میس کې د دې نیوکلیس موجود دی دا موږ سره راوند یا اول شیپ کې وي یا به د دې د مونوسایټ چې کوم دی دا به راوند وي یا به په اول شیپ کې وي ٹھیک شو نو دا به څه کې وي په راوند شیپ کې یا به په اول شیپ کې موږ سره موجود وي نو د دې سیلز نیوکلیس باره کې موږ وایو د نیوکلیس په موږ سره د دې کوم ځای کې په سنټرل کې به موجود وي او د دې د نیوکلیس په موږ سره اول وي یا به راوند وي او چې کله موږ ول سټینینګ پروسس وکړو نو پیل بلویش وایلټ کلر ورکوي څه ورکوي پیل بلویش وایلټ ورکوي نو دا څنګه تاسو ته ښکاري نو دغه شانتي بلویش وایلټ کلر ورکوي ٹھیک شو چې کله ولا موږ جیمزا سټینینګ وکړو یا د بلډ خپل سټینینګ پروسس دی ټیکنیک کو نو پای کې به موږ له مونوسایټ دا کلر راځي د دې
साइटोप्लाज्म موږ وګورو نو abundant موږ سره په دې کې سایټوپلازم پیل بلو کلیر وي تاسو ته بالکل کلیر ټایپ پټا ستري سایټوپلازم کالي ایک گرینیولز به دې کې نه وي صحیح شو په دې کې گرینیولز نه وي تاسو ته abundant کالي تاسو ته مخامخ بالکل کلیر ته دي چې کوم سایټوپلازم دی هغه تاسو ته بالکل کلیر ښکاري لکه سداسي دغه وبکې نیوي دې نارمل ویلیو چې کوم دي ته په مونوسایت چې کله زمونږ دبليو بي سي کاونټ کوو نو پای کې بتاو ست ډیفرنشل کاونټ راځي چې پای کې بتاو سره 2 to 10% بتاو سره سی مون سره مونوسایت مونوسایت نارمل ویلیو مون سره سی 2 to 10% په مون سره دی نارمل ویلیو چې کله مونږ د پر مایکرولیټر مونږ کو کنه نو هغه مونږ سره تقریبا 2 to 10% په مونږ سره تری کاونټ نارمل کاونټ نو دا مونږ سره مونوسایت د مونوسایت سیل سایز بر ډیټیل 12 نو 20 مایکرومیټر د نیوکلیس په مونږ سره راوند وی او سنټر کې به وي اول راوند یا اول به وي او چې کله مونږ سټینینګ پروسس ولو کوو دا به پیل بلوش وایلټ ورکړي سایټوپلازم چې کوم د مونږ سره باندې خو پوری غټ سایټوپلازم وي او پیل بلو وي ٹھیک شو چې کله موږ سټینډینګ وکړو او کلیر به وي بالکل صفا به وي نارمل ویلیو د موږ سره 2 to 10% به موږ سره دا په بلډ کې 2 to 10% دبليو بي سي کاونټ چې کوم دا 2 to 10% به موږ سره مونوسایټس موجود دي اوس په موږ ته دي فنکشنز باره کې وایو چې دا موږ سره کار څه کار کوي ٹھیک شو نو فنکشنز کې موږ سره مونوسایټ لومبه کار څه شي دا موږ سره فرست لاین اپ ډیپندس دی فرست لاین اپ ډیپندس مطلب لومبه کار ته د کار دا چې لومبه موږ سره چې کله زموږ باډي کې سپیسیفیک سیز نه راځي نشي لومبه کار څه کوي مونوسایت کوي نو چې کله مونوسایت ختم شي نو دا بیا فرست لاین بیا موږ سیکنډ لاین اپ ډیپندس طرف ته ٹھیک شنو دا موږ سره فرست لاین اپ ډیپندس ته لومبه کار ته دي سره د لومبه ډیپندس کئی زمونږ باډي د سنه د پیراسایټس نه یا د نور څه انټیجن نه یا د انفیکشس سبستانسز نه یا سیلز نه نو لومبه کار مولا مونوسایت کوي نو دې ته موږ فرست لاین اف ډیفنس وایو موټایلی موږ سره ګرځي ټیک شو راوند پیګوسایټیک پروسس کوي پیګوسایټیک پروسس څه ته ویل شي موټایل موږ سره موومنت کوي پیګوسایټیک پروسس څه ته ویل شي پیګوسایټس یا پیګوسایټیک پروسس هغه پروسس دی چې په دې کې کله زمونږ باډي دا یو ټاکسین یا بکټیریا یا وایرس رادن نشو نو دې څه کار کوي د خپل سبستانسز ریلیز کی چې د هغه په مدد سره د ځان ته رادن نه کی او څه چلو کی د هغه پیراسایټس یا د انټیجن څه شي هغه کل کی ٹھیک شو دې پروسس ته موږ پیګوسایټیک پروسس وایو پیګوسایټیک هغه پروسس دی چې پای کې موږ څه چلو شي دا سیل ځان ته هغه ټاکسین یا انفیکشس بکټیریا وایرس چې سو هغه ځان ته رادن نشي او هغه ختم کی هغه ته موږ پیګوسایټوسس پروسس وایو ٹھیک شو نو مونوسایټس موږ سره موټایل دي او بل څه کار کوي پیګوسایټیک کار کې موږ هیلپ راکړي precursor of tissue macrophage secreted نو دا مونوسایټس چې کله موږ سره پیګوسوم ته چینج کیږي نو دې ټیم کې د مایکروپیجز ته چینج شي غټ سایز شي دی ٹھیک شو نو د پیګوسایټیک پروسس ته لاړ شي چې کله پیګوسایټیک پروسس ته لاړ شي نو د مایکروپیجز ته چینج شي ډېر غټ سایز ته چینج شي نو په دې کې سپیکټرز سیکریشنز کیږي هغه کې انټرلیوکین 1 دی چې ترې سیکریټ کیږي یا کالونی سټیمولیټینګ فیکټرز چې کوم دي د دې څه کار کوي نور کالونی چې کوم هغه سټیمولیټ کوي مطلب نور ته هم وایي چې تاسو په راځي او پلیټلیټ اکټیویټینګ فیکټر چې کوم دی مطلب چې کله پلیټلیټس موږ سره څه کیږي د موږ سره نام د موږ سره اکټیویټډ نه وي او د اکټیویټ ٹھیک شو نو پلیټلیټ اکټیویټینګ فیکټر هم موږ سره څه شي مونوسایټس چې پلیټلیټس په کار شروع دا موږ په وایرل کنډیشنز کې دا زیات تر کې پلیټلیټ اکټیویټینګ فیکټر شو نو دا مونوسایټ فنکشن زموږ سره مونوسایټ فرست لاین اپ ډیپندس ته موټایل او پیګوسایټیک دی چې کله د پیګوسایټیک کنډیشن ته ځینو د چینج شي ته مایکروپیجز ته چې مایکروپیجز کې یو څو سبستانسز ریلیز کیږي انټرلیوکین 1 کالونی سټیمولیټینګ فیکټر او پلیټلیټ اکټیویټینګ فیکټر چې کوم د مونوسایټ نه ریلیز شي چې دا موږ سره اکټیویټ کی پلیټلیټس کالونی سټیمولیټینګ نور سیلز چې کوم دي هغه ته خبر ورکړي د سره په پیګوسایټوسس کې یا امونیټي کې هیلپ کوي دا موږ سره د مونوسایټ
functions. बल हम वायु leukocyte lymphocytes. Lymphocytes चिकमदी तरी cell size मुसा the 12 नवाखली the large lymphocyte मुसा the 12 नवाखली the 16 micrometer पूरी और small lymphocyte the 7 नवाखली the 10 micrometer पूरी तरी size. ठीक शो नमूंग सर तरी cell size समरवी the 12 नवाखली the 16 micrometer पूरी और the small lymphocyte नमूंग सर size समरवी the 7 नवाखली the 10 micrometer पूरी the small lymphocyte पा size भी small and large. ठीक शो तरी चिकम न्यूक्लियस ते एसेंट्रिक पे लार्ज राउंड बवी न्यूक्लियस पे भी तरी लार्ज राउंड न्यूक्लियस पे बदेगी डीप पर्पलिश ब्लू ओवर के डीप पर्पल ब्लू पर्पल से तभी बिल्कुल चुसंगा बातिंग गड़ी रंग चुसंगा मुंसरे उदा का शांति पर्पलिश ब्लू गई ठीक से डीप पर्पलिश ब्लू गई मुंसरा तदी साइटोप्लाज्म स्कैंटी लाइट ब्लू कलर बवी तदी कम साइटोप्लाज्म दे आगा मुंसर से भी लाइट ब्लू इन कलर स्कैंटी बिल्कुल खाली खाली बवी और परी की मुंसर से भी लाइट ब्लू कलर मुंसरा मौजूद है कला मंगा तदीला स्टेनिंग बुक स्टेनिंग टेक्निक मुंगा अप्लाई कुदा अगेन पास पर मुंगा द लिम्फोसाइट कलर संगे भी अब मुंसरा लाइट ब्लू इन कलर्स Fiction without Musara lymphocyte. Lymphocyte size sumade the large lymphocyte per 12 or 16, small lymphocyte per 7 or 10. Biamusara nucleus centric middle के मौजूद भी purplish blue in color बवी फिक्शो cytoplasm बमुसरा scanty भी बलमुसरा light blue color बवी फिक्शो without musara तदी coloring बारह के मौजूद normal value तो तदी differential value बमुसरा 20 नवाखली the 40% for the musa that's the lymphocytes lymphocyte pamsa sumlavi the 20 navakhli the 40% pamsa WBC jikundia musa lymphocytes bi tarina decrease ya increase the musa infectious pathological conditions ke relation tiksha chikala pathological condition in ba cases ke musa the increase or decrease razi pari lymphocyte count no da musa lymphocyte ठीक शो तो lymphocyte size बारह के मंगा हुई the nucleus बारह के हुई और the cytoplasm बारह के हुई the normal value चिकम दे दाल 20 नवाखली the 40% पूरी हुई ठीक शो तदी function से कहा दे the lymphocytes मुंसरा main function immunity दा जमंग specific immunity चिरा गई हम ने सोकरा कई आगा lymphocyte रा गई तदी immunity बारह के बमंग वायु चिरा मुंसरा immunity कम types ठीक शो मुंसरा cellular immunity दी और humoral immunity दी यो तमुंगा T lymphocyte पायु बिल तमुंगा B lymphocyte पायु ते पाई के मुंसरा दे function कई T lymphocyte मुंगा मक्के डिस्कस करो चिदा मुंसरा 3 types दी यो मुंसरा helper T cells दी बल मुंसरा cytotoxic T cells दी और बल मुंसरा suppressive T cells ठीक शो that 3 types दी B lymphocyte मुंसरा 2 types दी यो B lymphocyte आ गई मुंसरा antibody जोड़ी और बल B lymphocyte बल का सके दे मुंसरा memory storage कई यो मक्की यो बैक्टीरिया वायरस मुंबाड़ी तना गयो दा अही को बारा की memory साथी याददाश्त साथी ठीक शो दा 3 function दारे यो तमुंगा cellular immunity वायो चागा मुंसरा T lymphocyte वर कई बल तमुंगा B lymphocyte चागा मुंसरा humoral immunity वर कई चिकम मुंगा immunoglobulin वायो IgA IgG IgM IgE ठीक शो दा मुंसरा सुई दा immunoglobulin चिकम B cells मुंसरा दा मुंसरा the function of lymphocytes बारकी कि मुंसरा दी six functions cellular immunity की और humoral immunity मोला दाद बड़ा फंक्शन आते और ते तमंगा स्पेसिफिक इम्यूनिटी होमवर्क ठीक शो दा मुसरसु द स्पेसिफिक इम्यूनिटी चिदा मुला लिम्फोसाइट्स नो दिस है पोल मुसरसु चलो शो मुसरा द WBC खत्म शो WBC की मंगा ससु हुई मंगा न्यूट्रोफिल हुई या मंगा बेसोफिल्स हुई या मंगा इजिनोफिल्स हुई मोनोसाइट्स हुई और द लिम्फोसाइट्स बारह के मंगा हुई Damusara agranulocyte and granulocyte cells पर देखी present. Sure, त्यागा मंगला protection रखे, immunity की help रखे. Viral, bacterial, allergic, अबल मंगला parasitic हुई. ठीक शो, ये दामुला help रखे. अबल मुसरा phagocytosis की मंगला help रखे. दिन अपस last blood cells चिकन दे आगा मुसरा platelets दी.
प्लेटलेट्स तमंगा also known as thrombocytes هم ورته وي دې ته څه وایي thrombocytes ورته وي یا دې تمنګا سیل فریگمنټس هم وایي ٹھیک شو نو ته دې نیوکلیس چې کوم دی موږ سره سره سمال دی یا نان نیوکلیټډ دی په دې کې نیوکلیس نه وي یا ا نیوکلیټډ نان نیوکلیټډ تمنګا ا نیوکلیټډ هم ویل شو چې په دې کې نیوکلیس موږ سره نه وي او کله نو ډېر سمال وي د دې چې کله وینو هغه موږ سره راوند اوول سیلز به وي یا سیل فریگمنټس پام کې به وي د دې دا سیل چې کوم دا موږ سره وي یا به سیل فریگمنټ پام کې وي یا موږ سره راوند وي یا اوول سیلز غونډه وي د دې سایز موږ سره څومره دی د دې سایز چې کوم دا موږ سره د 1 نو واخلي د 4 مایکرون پورې ان ډایمیټر د دې سایز دی 1 to 4 مایکرون د دې سایز ٹھیک شو او تریم سره سایټوپلازم څنګه لري چې کله سایټوپلازم موږ راکو جمزاستینینګ ولوکو یا موږ رائټ سټین ولوکو نو په هغه کې به موږ سره سوي ترې سایټوپلازم بستین کې پیل بلو لکه لغون ته بلو چې کوم وي and contain many pink granules چې پای کې به ډېر زیات pink granules موجود دي ٹھیک شو نو دا موږ سره پلیټلیټس موږ ترومبوسایټس وایو چې د دې نیوکلیس چې کوم دی نان نیوکلیټډ دی او اوول سیلز دی او سیل فریگمنٹ هم دی نو د دې سیل سایز موږ څه نه 1 to 4 مایکرون ان ډایمیټر دی او بل موږ سایټوپلازم چې کوم دی دا موږ سره چې کله سټینینګ پروسس ولاوکو نو دا موږ سره پیل بلو کېږي او کنټین مینی پینک ګرینیولز چې په دې کې موږ سره ګرینیولز ډېر واړه ګرینیولز موږ سره موجود دي چې ټاو بیټا کې پام کې موږ سره چې کله موږ لا سټینینګ وکړو او بیا موږ په مایکروسکوپ باندې ښکاري په کوم یو لینز باندې 100x لینز باندې د مایکروسکوپ باره کې به تاسو ان شاء الله پر د نیکسٹ سیمسټرز کې وایي د مایکروسکوپ چې څوک لیب والا دي یا څوک دغه والا دي نو هغه به ډیسکس کوي د مایکروسکوپ سټرکچرز چې کوم دي هغه به ډیسکس کوو نیکسٹ سیمسټرز ٹھیک شو چې هغه کې بیا موږ پیژنو لینزز لري دا هغه میګنیفیکیشن پاور څومره دی ٹھیک شو دا په باره کې نو دا ټول موږ په سمانه ګورو د بلډ سټډي چې کوم موږ کوو هغه موږ بیا په مایکروسکوپ باندې کوو د مورفولوژي سټډي کوو د سټرکچر سټډي کوو نو هغه موږ په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو تدې پروډکشن موږ سره کوم ځای کې پروډکشن موږ سره په بون میرو کې کیږي by fragmentation of mega keratinocyte چې کومي هغه څه چلو کیږي هغه فریگمنٹ فارم ته کنورټ کیږي او د هغه نه تدې ډیولپمنٹ کیږي جوړيږي which is large and multinucleated cells mega keratinocytes څه شي دا ډېر غټ سیلز دي چې پای کې multinucleated cells موږ سره موجود او په دې کې ملټي نیوکلیس موجود دي د دې نارمل ویلیو چې کوم دا 1,50,000 نه واخلي د 3 लाख پورې موږ ته دې نارمل ویلیو ده ٹھیک شو نو موږ ته دې نارمل ویلیو موږ سره 1,50,000 نه واخلي د 3,50,000 پورې نو ته دې نارمل ویلیو ده نو موږ ته دې لایف سپین څومره دی ٹھیک شو ته دې لایف سپین چې کوم دا موږ سره 10 days ته دې لایف سپین approximately 10 days کې د خپل ختمي کې زموږ په سپلین کې سسیکنډ چې کوم پلیټلیټ ا ریموو بای د سپلین چې کوم سره سپلین دی پای کې موږ سره هغه ریموو کې ختمي تدې مطلب ډیګریډیشن بیا موږ سره په سپلین کې نو دا موږ سره څه شي پلیټلیټس موږ سره څه شي دا موږ سره دې ته موږ ترومبوسایټس هم وایو د دې نیوکلیس چې کوم دی یا په کې وینو به ډېر سمال وي او کنوي پکې نو دا ان سوري نه پکې نو په دې موږ سایت بیا موږ انیوکلیټډ وایو او چې دا موږ سره سیل فریگمنټس فارم کیږي یا اول فارم کیږي د دې سایز چې کوم دی دا موږ سره د 1 to 4 مایکرون د دې سایز دی او سایټوپلازم کې مینی ګرینیولز موجود وي پینک ګرینیولز او د دې چې کله موږ سټینینګ وکړو دا به پیل بلو اینڈ کلر ورکړي ٹھیک شو د دې پروډکشن موږ سره په سپلین بون میروز کې کیږي په میگا کیروسایټ چې کله فریگمنٹ ته کنورټ شي هغه ته موږ پلیټلیټس وایو او نارمل ویلیو چې کوم دا موږ سره 1,50,000 نه واخلي د 3 लाख پورې موږ سره د نارمل ویلیو ده 1,50,000 نه واخلي د 3 लाख پورې د نارمل ویلیو ده ٹھیک شو تھرومبوسایټوپینیا تھرومبوسایټوسس دا یو دوه ډیزیزز دي چې پای کې موږ څه کیږي تھرومبوسایټوسس کې موږ د پلیټلیټس کاونټ ډیر سی واشي او تھرومبوسایټوپینیا چې کله موږ سره د پلیټلیټس کاونټ کم شي د 1,50,000 نه تھرومبوسایټوپینیا وایي
ઠીક છે نو دا یو دوه ډیزیز دي پیتالوژیکل کنډیشن دي دا به تاسو مخکې بیا نیکسټ سیمسټرز کې وایي چې په دې کې موږ پیتالوژي سبجیکټ تاسو کې ډیسکس کوي نارمل سپین چې کوم لایف سپین نارمل لایف سپین چې کوم دا موږ سره 10 ډیز دی 10 ډیز کې موږ سره اپروکسیمیټلی 10 ډیز کې موږ سره کېږي دا بیا ډیمینش کېږي ختمي کېږي نو کېږي په کوم ځای کې په سپین کې نو دا موږ سره د پلیټلیټس باره کې شو نو پلیټلیټس باره کې موږ سایز وی سایټوپلازم وی د سیل سایز باره کې موږ د ریپروډکشن باره کې موږ وی او نارمل ویلیوز موږ وی او د لایف سپین باره کې function of platelets provide platelets چې کوم دا موږ سره most important function in formation of blood clot by aggregating to the block a cut blood vessel چې کله زمونږه blood vessel څه چلو شي مات شي یا موږ کټ کولاس کټ کو یا پک کټ شي یا باډي پارت زمونږه کټ شي نو دا غینه بلډ راځي کنه نو دا بلډ او درې سو دا پلیټلیټس دي نو چې چا پلیټلیټس کاونټ کم شي نو دا هغه وینه نه ودرېږي ٹھیک شو دا هغه وینه نه ودرېږي نو بریک د موږ څه کار کوي بلاک فارمیشن کوي بلاک کوي لکه چې موږ سره هغه پړک دغه پیراشي کنه چې کله یو ځای وشي نو دې څه کوي دا بلډ کلاټ جوړ ٹھیک شو بلڈ کلاٹنگ سو کوي دا پلیټلیټس کوي and provide a surface on which stand up fibrin form and organized clot چې fibrin ورسره blood clotting ورسره fibrin چې کوم د رامو څه کوي د ورسره clot جوړي by contracting to pull the fibrin stand together to make the clot firm and permanent نو موږ سره دا fibrin سره یوځوي او هغه څه کار کوي دا clot جوړي permanent چې پورا بنشي and perhaps most important by providing immediately a series of clotting factors necessary to the formation of the clot او د موږ سره بل امپورټنت کار دا کوي چې clotting factors د زموږ په باډیز کې نو هغه هم ورته provide کوي څه providing and are mediating a series of clotting factors clotting factors زموږ په بدن کې موجود دي چې د کله فیبرین کلاټ جوړي هغه ځای کې ټیک شو نو د ورسره څه چلو کې clotting factor ورسره نور یو ځای کې د هغه په مدد سره blood clot جوړ شي نو دا موږ سره فرست هیلپ کار کوي موږ سره کلاټینګ کې کار کوي بلډ کلاټینګ نو چې چا وینه کې پلیټلیټس کم وي نو دا هغه به کلاټینګ نه کیږي لکه څنګه تاسو اوس نیوز کې اورئ کنه وایي نواز شریف موږ سره پلیټلیټس کم شوي دي دا دی هغه دي نو دوی موږ سره پلیټلیټس چې کله کم شي نو بل څه کار کوي نو موږ سره د باډي چې کوم دی هغه وینه نه ودرېږي بیا یو ځای وشي وینه نه ودرېږي اګه تاسو اورېدلی په ډینګي کې هم وي پلیټلیټس کمیږي نو هغه پلیټلیټس چې کم بشو نو هغه پیشنټ په بیا څه کېدل په وینه په پوزه به وینه راتله یا به موږ سره په خولې باندې به وینه ورځوله ټیک شو نو دا په هغې کې کنډیشن و او د هغې وینه به نه ودرېده پلیټلیټس بل کار دا کوي چې دا موږ سره سټوریجز ان ټرانسپورټ سیورل کیمیکل پلیټلیټس بل کار دا دی چې موږ سره څه کوي سٹور کوي او ټرانسپورټ کوي سیورل کیمیکلز چې کوم دي زموږ په باډي کې هغه هم ټرانسپورټ کوي انکلوډینګ سیروټونین چې کوم دي کیمیکلز دي یا اپینفرین دي یا هیسټامین چې کوم دي د هم موږ سره دا ټرانسپورټ کې کار کوي سٹور اینڈ ټرانسپورټ سیورل کیمیکلز اینڈ تھرومبوکسین چې کوم دي دا موږ سره کیمیکلز دي دا موږ سره ټرانسپورټ کې او داغه په سٹوریج کې هیلپ کوي او بل upon activation these molecules or bal activation are released and initiate local blood vessel constriction which facilitate clot formation bal موږ سره د local blood vessels کې چې کله constriction راشي نو د facilitate کوي clot formation نو چې کله فار ایگزامپل زمونږ بلډ ویسل وشلېږي نو پای کې داسې کوي داسې سیورل کیمیکل ترانسپورټ او سټوریج کې کار کوي چې هغه وروړي او د هغې په مدد سره بلډ ودرېږي اکلاټ جوړ شي ٹھیک شو نو دا موږ سره فارمیشن اف پلیټلیټس فنکشنز اف پلیټلیټ چې دا موږ سره فنکشن کې په بلډ کلاټینګ کې او ترانسپورټ اینڈ سټوریج اف کیمیکل کې نو دا دوه مین کارونه د دې دا خوشوي نو د دې باره کې موږ مخکې ډسکشن کړو چې دا موږ سره په پیتالوژیکل کنډیشن کې زیاتېږي یا کمیږي او دا هم موږ وینو نو په وایرل انفیکشن کې د پلیټلیټس کاونټ موږ څه کېږي دا ډیکریز کېږي کمیږي نو دې کې موږ څه کېږي بلډ کلاټینګ نه کېږي کله بلډ کلاټینګ نه کېږي موږ سره به زمونږ وینه به نه ودرېږي وینه چې نه ودرېږي نو موږ ته به ډیث
چې دا غینه نو پلیټلیټس موږ سره څه شی دی دا موږ سره ډیر امپورټنٹ دی که موږ سره کدا سیوا شو نو موږ سره زمونږه هارت اٹیک هم راتلی شي بلډ کلاټ ایم آی چې کوم ته وي هغه هم بلاک شي ٹھیک شو هغه هم ورته مایوکارډیل انفارکشن چې ورته وي دا پیتالوژیکل نیم دی چې پای کې دغه کېږي نو بلډ کلاټ او کچره دا موږ سره کم شي نو زمونږ وینه به ډیره نری شي او پوریږي وښه نو دا د فنکشن اف پلیټلیټس بلډ ګروپ باره کې وایو چې بلډ ګروپ موږ سره څه شی دی موږ سره بلډ ټایپس بلډ ټایپینګ موږ سره دې ته موږ بلډ ګروپ وایو بلډ ټایپینګ آلسو کالډ ا بلډ ګروپ بلډ ټایپینګ لکه مطلب چې موږ بلډ معلومو هغه ته موږ بلډ ټایپینګ وایو او دا موږ سره کلاسیفیکیشن اف بلډ بیسډ آن د پریزنس اینڈ ابسنس اف انټي باډیز ان انټیجن چې په دې کې انټیجن انهریټډ مطلب د مور پلان نه چې کوم انټیجن بچو ته راځي یا انټي باډیز نو هغه د پریزنس په وجه موږ څه کوو په دې کې کلاسیفیکیشن کوو مطلب ډیفرنسز کوو چې زموږ بلډ د یو بل نه څنګه ډیفرنٹ دی آن د سرفیس اف ریډ بلډ سیل دا موږ سره انټیجن او انټي باډي موږ سره موجود دي په ریډ بلډ سیل باندې موږ سره موجود دي چې موږ ته ار بي سي وایو پوښښ بلډ ټایپینګ یا بلډ ګروپینګ هغه پروسس ته چې پاغي باندې موږ وینه معلومو د انټیجن او د انټي باډي په مدد سره چې کوم موږ سره په ار بي سي باندې موجود وي چې دا غي په مدد سره موږ بلډ ګروپ معلومو د یو کس هغه ته موږ بلډ ټایپینګ وایو blood type چې کوم دی دا موږ سره are inherited and represent contribution from both parents دا blood group چې کوم دی دا زمونږ زیاتر inherited دی inherited دا چې د مور پلار چې څنګه هغه د کوم راځي لکه پلس ماینس یا ا بي چې کوم راځي ټیک شو نو دا موږ سره څنګه راځي دا د مور پلار نه راځي both parents نه یا د مور نه یا پلار نه دوه موږ سره دا راځي موږ سره ټوټل په دنیا کې ټوټل 36 هیومن بلډ ګروپ سیستم موجود دي چې په هغه باندې موږ بلډ ګروپ معلومو موږ سره په ټوټل دنیا کې موږ سره څومره دي موږ سره 36 هیومن بلډ ګروپ سیستم موجود دي او 346 انټیجن موږ سره ریکګنایز شوی دي پیژندل شوی دي دا موږ سره انټي باډي ار بي سیز موجود دي چې هغه موږ تاغي ریکګنیشن کو ریکګنایز شوی دي معلوم شوی دي چا معلوم کړی دي انټرنیشنل سوسایټي اف بلډ ټرانسفیوژن آی اس بی ټي ورته ویل شو چې په هغه کې موږ څه کېږي دا بلډ ګروپ سیستم ډیفاین کړی دی مطلب ډیویژن هغه کړی دی دا موږ سره ټوټل په دنیا کې څومره 36 بلډ ګروپینګ سیستم پاکستان کې کم یو دی ای بی او بلډ ګروپینګ دی او آر ایچ بلډ ګروپینګ دی نو دا غي په اړه کې موږ غوايو په ټوټل موږ سره په دنیا کې څومره دي 36 بلډ ګروپینګ سیستم دی دا موږ سره ټوټل دنیا کې موجود دي چې په دې باندې موږ سره بلډ معلومي او بیا موږ بلډ ټرانسفیوژن کوو The most two important blood group system په دنیا کې د ټول main important blood grouping system ABO blood grouping دی او RH blood grouping system دی they determine someone blood type A B or AB or O یا positive یا negative RH status وته موږ وایو چې پاغي باندې موږ ته چې کله موږ یو کس ته وینه ورکو نو موږ ته دا ډېر پکار دی A group ته B group ته D group ته ټیک شو یا RH positive دی negative دی دا موږ معلومو نو دا په دې وجه د ټول دنیا کې د ټول امپورټنت دا ګروپ سیستم دی ال ایچ ته ال یو ایس ته ټیک شو نو دا ډیر سیستم دی 36 بلډ ګروپینګ سیستم دی په دنیا کې چې دا چلیږي چې پای په وجه موږ څه کېږي نو سره بلډ ګروپ معلومیږي ABO blood grouping system موږ سره هغه بلډ ګروپینګ سیستم دی چې پای کې 2 انټیجن انوالو او 2 انټي باډیز موږ سره انوالو پدې کې 2 antigen and 2 antibodies found in human blood دا موږ سره پدې کې انوال ABO blood grouping کې 2 antigen are antigen A antigen B پدې کې 2 antigen کوم دي antigen A او antigen B او 2 antibodies are antibody A او antibody B دا 2 antibodies موږ سره پدې کې انوال دي چې دا موږ سره پدې دوه موږ سره کو blood group معلومه موږ ته یو کس پدې کې دوه انټیجن نه وړاندې انټیجن A انټیجن B او دوه انټي A او انټي باډي B دا دوه انټي باډي موږ څه پدې کې انوالو نشته دی په وجه موږ څه کو بلډ ګروپ معلومو The antigen are present on red blood cells and the antibody in the serum. Antigen به موږ سره په کوم ځای موجود وي په RBC چې کوم دی هغه معنی موجود وي او انټي موږ سره کوم ځای کې وي دا موږ سره په سیرم کې وي antibodies present together with the antigen are found as follows چې کله موږ سره antigen A وي with antibody B وي چې کله یو کس ګروپ A وي نو په هغه کې بس وي antibody B وي
او چې کله یو کس ګروپ بی وي نو پای کې به انټي باډي اے موجود وي ٹھیک شو او که چېرې انټيجن اے بی ګروپ وي نو پای کې به انټي باډي بیا نه وي او که چېرې د یو کس انټيجن نو هغه ته موږ او ګروپ وایو چې پای کې انټيجن نه وي نو دا هغه انټي باډي با اے اینڈ بی دواړه ٹھیک شو نو دا موږ سره اے بی او بلډ ګروپینګ سیستم دی چې په دې باندې موږ د یو کس بلډ ګروپ معلومو دا موږ سره انټيجن دوه ټایپ دي اے اینڈ بی بلډ ګروپینګ سیستم او بل موږ سره دوه انټي باډیز دي چې پای کې انټي باډي اے او انټي باډي بی نو په دې کې به موږ سره څنګه که د یو کس ګروپ اے وي نو پای کې به انټي باډي بی موجود وي دا په پلازما کې که د یو کس ګروپ اے بی وي نو هغه به انټي باډي اے وي پایږي او که د یو کس اے بی بلډ ګروپ وي نو د هغه به انټي باډي پکې به نه وي پایږي او که د یو کس انټيجن او ګروپ وي نو پای کې به انټيجن نه وي او انټي باډیز به پکې دواړه موجود وي انټي باډي اے انټي باډي بی ٹھیک شو نو سبا به ان شاء الله د آر ایس بلډ ګروپینګ سیستم نو سٹارټ کړو نن دا کاپیو ټیک شو بیا به سبا واپسې موږ چاله بلډ ورکول شو او چاله نشو ورکولې نو دا هغه په باره کې وایو او موږ به دا هم ډیسکس کوو چې دا موږ څنګه معلومو کوم یو پروسس اګلوټینیشن یو پروسس دی باندې موږ معلومو ٹھیک شو نو نن لپاره ان شاء الله دا کافی دی نور به ان شاء الله سبا ډیسکس کوو د بلډ ګروپینګ سیستم باره کې کله چا څه کوېسچن وي نو تاسو په واتس اپ ګروپ باندې ماته را لېږلی شئ